زمون تحریک او مشن د دې عقیدې او د دې مذهب او د دې غریب او د مسکین د مظلوم دین خدمت ته مونږ تاسو هر سړی به مخ کاره کوو، هر سړی به قبر ته ځو، هر سړی به د محشر په میدان ودرېږو، هر سړي نه به تپوس کېږي چې نن په دې پوهېږو چې دلته 1000 روپۍ دي هلته 10,000 دي 10,000 ته ځو، نن په دې پوهېږو چې دلته کې جنۍ ښایسته ده کوم دا بدرنګه ده نه کوم، په هر څیز کې تمیز کولی شو، په عقیده کې هم تمیز کوئ. هغه د یهودو ایجنټانو پسې مه ځئ، د نصرانیانو ایجنټانو پسې مه ځئ، هغه چې د ډالرو دپاره خپل ایمان خرڅوي، هغه چې د درهمو دپاره خپل ایمان خرڅوي، هغه یې پسې مه ځئ. ما درته لنډ مثال درکو، په خپل علاقه کې د سپینګري مشرانو نه تپوس وکئ، که زما دا خبرې د هغه وخت خبرې نه وي د غل سزا زما سزا. دا خبرې نن نه 50 کاله 80 کاله مخکې دا مسئلې نه وي. نن وای میلاد نشته، یا رسول الله نشته، زیارت ته تلل نشته. ستاسو په څنګ کې مدې بابا دی، کاش چې دا زمونږ پېښور کې وي. تاسو به کتلي چې دې ولي نه موږ څومره فیض حاصلوو. زه چې کله راشم تاله ورته لګېدلي، ولې څه چل؟ یو ورځ رالم تاله ومې ولې وایي کرونا ده، مې خدای دې تباه کړه. په هوټلو کرونا نشته، په ډمخانو کرونا نشته، په زیارت باندې کرونا ده. دا ستا نظام دی. خو مې افسوس د علاقې خلکو کې مینه نشته، دی کې د اولیاو محبت چا نه دی اچولی. مدې بابا څه د پاسه 1000 کاله کېږي، دا غازي پاتې شوی، دا مجاهد پاتې شوی، دا د الله دوست پاتې شوی، دا د پیغمبر علیه السلام زمانې ته نږدې سړی پاتې شوی دی. قدر یې کوئ، سلام یې کوئ. دا شرک نه دی، دا بدعت نه دی. زیارت ته تلل، هلته نه فیض حاصلول، د اولیاو سلام کول فی الحیات و بعد الوفات، دا مستحب و مندوب عمل دی. دا ښه طریقه ده. چا وایي چې شرک دی؟ ځانه مسلې خلکو راویستلي دي. نو دا اجمالي خاکه به درته راکاږم د مدې بابا خلکو ته. د جمعې په شپه د سورة الملک تلاوت ښه کار دی، چې څوک وایي نشته دا ځوان به دله میدان ګټي. د جمعې په شپه د درود شریف ختم، مړي پسې د اولې ورځ خیرات، د دویمې ورځې خیرات، د درېیمې ورځې خیرات، څلوېښتي، دا جایز کار دی. په میلاد کې د یا رسول الله یا محمده چغې وال ښه کار دی. اولیاو له لاسونه ښکلول، د اولیاو مزارونو ته تلل دا ښه کار دی. دغه رنګې مور پلار ته لاس سولول، استاد ته لاس سولول دا ښه کار دی، مستحسن او مستحب عمل دی. د نبی علیہ السلام د میلاد او د محبت مجلسونه جوړول دا ښه کار دی. المیلاد مستحب، میلاد شریف ښه کار. معززو تاسو ټولو ته خپل د زړو د پلار نیکه دیني سار کا لاړې ماکوانې دنه جوړ کا، لاړه د پیغمبر علیه السلام محبت لاړو. چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي، داسې انسان خو وي کافر څه مسلمان نه وي. عشق د نبی علیہ السلام دا قیمتي سرمایه ده. تاسو ته پیغمبر علیہ السلام یو عام انسان معرفي کړی دی. والله العظیم حضرت علی سے فرمای چې لم ارا قبل ولا بعد مثل. علی سے فرمای ما د نبی علیہ السلام نه مخکې او د نبی علیہ السلام نه بعد د نبی علیہ السلام غونډه انسان نه دی پیدا کړی. هغه عقاید و جهان دی، هغه محبوب رب العالمین دی. هغه سره چې د کوم څیز نسبت دی هغه اعلی ګرځي. دا مولیان کله لګیا دی میلاد نشته، یا رسول الله نشته، پیغمبر ته علم غیب نشته، دغه رنګې نور نه دی. ته شان نه خبر چې زما د پیغمبر شان څه دی. او ای عوام ورونو تاسو ته م ویم ته به د دې مولا په قبر کې نه سملي، دا مولا به ستا قبر کې نه سملي. نن به مري چې هر چا سره تعلق لري، غریب که مالداري، خان که جاګیرداري، حکومتي که غیر حکومتي، خپل قبر کې به سملي. هلته به درته عقاید و جهان مخامخ کېږي. د قیامت سخته ورځ به راځي، په هغه سخته ورځ به نبي علیه السلام ته د یا رسول الله یا محمده چغې وهي. په قیامت په سخته ورځ سوا د پیغمبر علیه السلام نه هېڅوک به نه چې تا به غېږ کې اوچت کړي، څوک به هم نه چې الله ته مخامخ شي، څوک به هم نه چې د الله غصه کمه کړي. دا چې د الله غصه به کمیږي، دا چې شفاعت به کوي، دا به د شین ګنبد جانان مبارک کوي. خپل پیغمبر سره وفا که وفا، د دې نام نهاده مولا په خوله د خپل پیغمبر مینه مه پرېږده.